أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. په 8 تاریخ باندې قومي انتخابات دي او د نن نه 4 ورځې پس به قوم په یو ازمایش کې په دې کې به 2 ډلې، یو ډله به د هغې خلکو وي چې هغه به ووټونه غواړي، دې ته کینډیډیټس او امیدواران وي، او دویمه ډله به د هغې خلکو وي چې هغوی به ووټ ورکوي، د ووټ ورکولو ذمهواري به په هغوی. په 8 تاریخ به دواړه خپلې ذمهوارۍ پوره کوي. که مړومبنی ګروپ چې دی چې هغوی نمایندګان دي یا د نمایندګۍ امیدواران دي، د هغوی دپاره سبق دا دی چې د خپلې علاقې د کلاړیانو نه سبق واخلي. په هر کلي کې پخوا کې یو ګراوند دی چې په هغې کې د کرکټ یا د فوټبال یا د هاکۍ میچ کیږي. په دې کې 2 ټیمان جنګیږي او کم ټیم چې ډیر ګولونه وکړي یا ډیر رنز جوړ کړي هغې ګټي. داسې چرته نه ده شوې چې دواړه ټیمان ګټي. بینهی دقه شان به په 8 تاریخ باندې بکسه پرتی او په هغې بکسه کې چې د چا ووټونه یا د چا کاغذونه پرچۍ ډیرې وي هغه به ګټي او باقي کسان به بایلي. څنګه چې د سپورټس مین سپیرټ یعنې کلاړي چې د کومو اخلاقو مظاهره کوي، د بیداد نه پس کلاړیان جنګونه نه کوي، د ګټې نه پس کلاړي اسمان ته خپل روب دبدبه او تکبر نه رسوي او یو بل سره دا دواړه ټیمان روري کوي، غم خادي نه کټ کوي، یو بل ته کنځل نه کوي. داسې به پکاري چې کم کینډیډیټس او کم نمایندگان په الیکشن کې حصه اخلي، نو چونکې ټول خو ګټلی نشي، نو د هر ټیم ممبر له دا پکار دی چې د خپل ټیم کارکنانو ته دا سبق وښیي چې څنګه کلاړیان جنګ نه کوي داسې به موږ جنګ نه کوو، څنګه چې هغوی یو بل ته کنځل نه کوي داسې به موږ یو بل ته کنځل نه کوو، څنګه چې هغوی د یو بل سره غم خادي نه پرېږدي داسې به موږ د یو بل سره غم خادي نه پرېږدو. دا یو تعمیري مقابله وه او په دې کې هغه سړی به ګټي د چا په ټوکرۍ کې یا د چا په بکسه کې چې د ووټ پرچیانې ډیري. دې ته وایي سپورټس مین سپیرټ. دا سپورټس مین سپیرټ چې په تا کې پیدا شو د هغې سره د سیاست نه تشدد او دشمني وځي. دویم نمبر به هغه خلق چې هغوی به ووټ ورکوي. کم خلق چې ووټ ورکوي د هغې ذمهواري به په دغه ورځ ډیره زیاتی، ځکه دی چې ځي او دی ووټ ورکوي نو دا ووټ 2 کارونه به کوي. دا به یو سړي ته تقویت ورکوي، یعنې یو سړی به عام طور کمزوری خو چې ووټونه ډیر شي نو دی به بیا زورور شي، او دا به دغه سړی دومره زورور کړي چې دی به بیا قانون سازي کوي. یعنې دی په پاکستان په اسمبلی کې به دی د قانون د جوړولو جوګه شي او دا ستاره د ووټ ته برکته شو. او دریم نمبر به دی دا کوي چې ستا مالی معاملات چې دي هغه به که د سټیټ بینک معاملی او که د سود معاملی او که د زکات معاملی دا به دی ډیل کوي. نو گویا کوي چې ستا اقتصادي یا ستا مالی امور به هم د حل کولو قوت یې د سره، که هغه د کفر په انداز کې حل کوي او که د شریعت په انداز کې حل کوي، او بل طرف ته به د سره دا اختیاري چې قانون سازي وکړي. دا کو فرض کا خراب سړی نو دی تعالی
ټرانسجنډر بل پاس کولی شي او په هغې کې به تا ته دا مسله پیدا شي چې کوم هلک په زړه کې رالل چې زه زنانه یم نو د ټرانسجنډر بل مطابق به هغه د شناختي کارت دفتر ته ځي او شناختي کارت والا باونډ دی چې هغه به هغه له د زنانو یا د جینکو شناختي کارت جوړوي دی به حقیقت کې هلکي خو دی به د زنانو د کارت په بنیاد باندې په هسپتال کې د زنانو په واټ کې داخلیږي او په ویټینګ روم یا په کم ځای کې چې سټیشني او هلته کې دی ګاډي ته یا جاز ته انتظار کوي نو دی به بیا د زنانو باتروم ته تلی شي او د دې سره به په حاشي ډیولپ شي. دا قانون چې دی سړي پاس کو دی ځکه پاس کو چې دی ممبر شوی او ممبر شوی ځکه و چې ما او تا وله ووټ ورکړی نو ته ویلی شي چې په دغه ورځ به د ووټرانو ذمواري چې ده هغه ډبل شي په مقابله کې د امیدوارانو ځکه دا ووټر چې دی چې ووټ ورکوي نو کوم امیدوار چې د په ووټ باندې ګټي هغه به یو طرف ته قوي شي بل طرف ته به مشهور شي شهرت به ورته میلاو شي. داسې یو کار هم نشته چې په هغې کې د الله څه کار نه وي. فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. چا چې لږ د خیر کار وکړو ذره وې څه ته وایي وی د چینې دانه چې ته راوالې او ته یې کچه کچه کې هغه دانه نورو حصو کې تقسیمې او چې کمې حصې ته ورسي چې نوره نه تقسیمیږي دې ته ذره وایي. نو دومره خاص شی چې الله تا ته نه معاف کوي فمن یعمل مثقال ذرة چا چې دومره خاص کار وکړو نو ام به اینی او چا چې دومره خاص کار بد وکړو نو ام به اینی. نو ووټ ورکول بل سړی قوي کول بل سړی د دې جوګه کول چې هغه قانون سازي وکړي او بل سړی د دې جوګه کول چې هغه ستا مالی امور ډیل کړي دا خو بیا ډېر زیات غټ کار دی. وایي داسې عمل نشته چې هغه به الله ستا نه قلم اوچت کړي. ایون که ستا په زړه کې کم حسدي او په ستا په زړه کې کم بغضي الله ستا سره د هغې حساب کوي نو د دې خو به در سره کوي. نو ته ویلی شي چې ووټر صاحب په دغه ورځ باندې چې کله دی ووټ لځي نو دی ډېر د ذموارۍ کار کوي او دی په حقیقت کې ایٹ اے ټایم یعنې په یو ټایم کې 3 کارونه کوي. دی چې ووټ چاله ورکوي نو دی دا ګواهي ورکوي چې دا سړی دی بل نه ښه دی دې ته شهادت وایي. دا که واقعي ښیي نو د حق شهادت ورکو رښتینی شهادت ورکو او که فرض که دا د غلط سړي له ورکړي نو د دروغ شهادت ورکو. د دروغ شهادت ته شهادت الزور وي او د رښتینی شهادت ته شهادت حق وي. نو یا خو به د شهادت حق ورکوي او یا به د شهادت الزور ورکوي. نو د الله تعالی د شهادت په باره کې دومره کلکه خبره کړې ده یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. شهادت به ټیک ټاک ورکوئ شهداء لله. دا ګوره د الله حکم ووټر ته اوس په دې وخت کې مخامخ دی نو ګوره وایي چې یاره که زه د فلاني سړي ته چې دا ښه دی او ده ته ښه وامه نو دا یقینا چې صحیح شهادت دی خو په دې کې زما نقصان دی نو الله هغه خبره کلیر کوي ولو علی انفسکم اگر که ستا پکې نقصاني نه زما پکې نقصان نشته خو زما پلار او نیکه چې دی هغه پې بد راځي نو الله وی اویل والدین که د مور پلار دی پکې نقصان خو هم به حقه خبره کوي والاقربین او که ستا د نسب پکې نو. دا د صورت نساء آیات ته 135 نمبر آیات ته نو په دې کې به ته شهادت حق ورکې چې دا سړی ټیک دی تا ګواهي ورکړه که دی ټیک نه وي نعوذ بالله که ته وایې چې یاره بد خنزیر دی لوی بدعمله دی خو څه وکړم زموږ ډله ده نو دا تا دروغو شهادت ورکو او چې څوک د دروغو شهادت ورکوي دا ګناه کبیره دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومې ګواهۍ شمارلي دي او کبایر ګناهونه شمارلي دي نو په هغې کې څه ویلي الاشراک بالله وعقوق الوالدین او بیا ویلي وشهادت الزور. څنګه چې د الله سره شرک کول څنګه چې د مور پلار نافرمانی کول ګناه دی داسې د دروغو ګواهي ورکول هم ګناه دی. نو شهادت الزور دومره غټ ګناه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا وی نو یو څو پیرې وی او وی چې ډډه لګولې وه او بیا نیغ شو او بار بار وی وشهادت الزور وشهادت الزور وشهادت الزور. نو که فرض کا ووټر صاحب چې ووټ ورکوي او د شهادت صحیح دغه ونه کي او صرف د پارټۍ په بنیاد
او یا د رشتې په بنیاد او یا د خپل ذاتی تعلقاتو په بنیاد غلط سړي له ووټ ورکړي نو د شهادت زور مرتکب شو او دا کبیره ګناه دی او د الله تعالی چې په صورت نساء کې په 135 نمبر آیات کې دته کوم حکم کړی د هغې خلاف ورزي وکړه. دویم نمبر کار چې دی په دغې موقع کوي نو دی په دغې موقع یو قسم له سفارش کوي چې دا سړی چې دی د دې شي دپاره فټ دی، دی سفارش کوي دی د دې منبرۍ دپاره فټ دی. نو که دی واقعي فټي نو د صحیح سفارش وکړو، او که دی فټ نه نو د دروغ سفارش وکړو نو صحیح سفارش ته شفاعت حسنه وي. لکه یو سړی دی ته وایي موږ کپړې انځو نو د کپړو انځلو دپاره د دوبي انتخاب تا وکړو نو دا صحیح ریکمنډیشن دی. خو که د کپړو د انځلو دپاره د درزي انتخاب تا وکړو نو دا غلط ریکمنډیشن دی. نو چې کم سړی ته وایي دا د دې منبرۍ دپاره ټیک دی، دی به زما د دې خلقو صحیح نمایندګي وکړي. هغه دوه کارونه چې دی کوي په هغې کې زما په ده یقین دی، یو مالی معاملات په دې کې به کرپشن نه کوي، یو قانون سازی په دې کې به دی له شیطان ملګرتیا نه کوي، او زما یقین دی چې دی به دا کار صحیح وکړي. نو د دې په باره کې الله وایي من یشفع شفاعتا حسنة یکن له نصیب منها، دا تا شفاعت حسنه وکړو نو دا به تا ته به د دې ثواب میلاویږي. نصیب منها، نصیب هغې بدلې ته وایي چې په هغې کې اضافه الله کوي. هر څومره چې وکړه کیدای شي ستا 10 نمبرې جوړیږي خو تا صحیح سړي له ووټ ورکړی صحیح شفاعت پې کړی نو تاله به یې ډبل تربل ایون 700 پورې زیات کي. خو که تا د غلط سړي شفاعت وکړو یعنې هغه ریکمنډ کو تا چې هغه فټ نه و د هغې دپاره، هغه ستا د قانون سازۍ دپاره هم فټ نه و او ستا د معاملاتو دپاره هم فټ نه و، او دا ځکه فټ نه و چې هغه ځمکې خرڅې کړې وې، پیسې یې ویشلې وې، دغه پیسې به اوس هغه راګرځوي نو مالی معاملات په هغه تاله داسې چلی چې په هغې کې د هغه ذاتي فایده نو دا تا غلط سفارش وکړو. نو الله په صورت نساء کې وایي ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها،